د قیامت په ورځ باندې به زموږ اعمال څرنګه تللی کیږي. د هر یو انسان په ذهن کې دا سوال راځي چې آیا اعمال خو مونږ کوو خو دا خو ختم شي، ظاهر باندې مونږ په ژبه باندې کلمه ووایو، تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو، دا خو ختم شي، دی خو په ظاهر کې څه شکل او صورت نشته دی. آیا د انسان اعمال روژه شوله، نور اعمال شو، نور عبادات شو، دا به څرنګه وزن کیږي؟ دا خو چې کوم دی مونږ اورو د علماء کرامو نه چې د قیامت په ورځ باندې به په تله د میزان باندې دا هر څه تللی کیږي. نو د دې اعمالو خو وزن ظاهر کې نشته دی، هم د دې خو جسم نشته دی، دا به څرنګه تللی کیږي؟ نن درته ان شاء الله د دې وضاحت کوم. علماء کرامو چې کوم دی په دې کې یو څو اقوال ذکر کړي دي، هغه درته بیانوم. خو د هغې نه مخکې ستاسو خدمت کې گزارش دی چې ویډیو د خپلو دوستانو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ځکه چې ډېرو ملګرو ته د دې خبرو هغه علم نه وي، او زموږ په پیج باندې ان شاء الله داسې ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راشي چې هغه به تاسو د سره اورېدلي نه وي. هغې کې د ټولو اولنی قول دا دی چې د انسان اعمال چې کوم دي، کلمه چې کومه د وې، نور عبادات چې کوم د دي، دی له به الله رب العالمین یو جسم ورکي، یو صورت به ورله ورکي، او د هغه جسم باوجود د هغه جسم سره به هغه په تله د میزان کې تللی کیږي، او هغې له به الله رب العالمین طاقت ورکولی کیږي، او وزن به ورله ورکولی کیږي، په دقې صورت کې به هغه وزن کیږي. نو یو قول دا دی چې دی له به الله رب العالمین وزن ورکي، یو صورت به ورله ورکي، او هغه شکلونه چې کوم دي، هغه صورت چې کوم دی، هغه جسم والا شی چې کوم الله رب العالمین د دې عمل په ذریعه باندې جوړ کړی دی، هغه به الله رب العالمین وزن کی، او د دې نه به د هغه نیک اعمال هغه ثابت شي، او د دې وزن به کولی کیږي. نو یو قول دا دی، او د دې تایید چې کوم دی هغه د ډېرو احادیثو مبارکو نه کیږي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د انسان ته چې کوم دی د قرآن مجید تلاوت راشي، دی به تپوسو کې په ډېر ښکلي شکل صورت کې به راشي، دی به د تپوسو کې قبر کې هم دا روایتو کې راغلي، قبر کې به هم وي، دی به د تپوسو کې چې ته څوک یې، به ورته وایي زه ستا تلاوت یم. هغه تلاوت، هغه قرآن کوم چې ته د شپې خوبونه چې کوم دی نو هغه منع کړی وي، د شپې ګرمۍ چې کوم دی نو هغه تا برداشت کړی او زما تلاوت دې کوو. الله رب العالمین ماله شکل او صورت را کړی دی، زه به نن ستا سره په هره سخته کې ولاړ یم. د دې تایید د دې نه کیږي. نور روایتونه هم په دې کې چې کوم دی هغه راغلي دي. او دویم قول په دې کې دا دی چې دغه رجسټر یې، دغه عملنامې چې کومې دي د انسان، د هر یو انسان عملنامه چې کوم ده او رجسټر چې کوم دی د ګناهونو یا د نیک اعمالو، هغه به تللی کیږي. د دې تایید د دې حدیث مبارکه نه کیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو کس راوستلی شي چې د هغه سره به 99 دفترونه وي، 99 رجسټر به وي د هغې سره د ګناهونو، او هر یو رجسټر به د نظر څومره چې د نظر لګي دومره به هغه اوږد وي، دومره به د هغې وسعت وي، او یو پرچه به بیا راوړلی شي په یو پاڼه باندې به یې لیکلي وي لا اله الا الله. نو دی به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین ته درخواست وکړي چې د دې یوې معمولي مختصر پرچې د دې دومره لویو دفترونو رجسټرو په مقابله کې څه حیثیت دی؟ الله به وفرمایي چې نن به په تا باندې ظلم نه کیږي. دغه یو پرچه به په هغې کې کیږي د تلې د میزان په هغه دویم چاپړي کې د نیکۍ د لا اله الا الله دا چاپړی دا به په درون شي، او الله رب العالمین به په ده باندې د جنت فیصله وکړي. د دې تایید د دې حدیث مبارکې نه کیږي. نو دویم قول دا دی چې رجسټر به تللی کیږي. او دریم قول په دې کې دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام احادیثو مبارکو نه معلومیږي، علماء کرامو لیکلي دي چې دریم قول په دې کې دا دی چې دا انسان نیکبخت انسان چې کوم دی دی به په خپله باندې چې کوم دی هغه تللی کیږي. د ده چې څومره طاقت وي هغه په مقدار باندې به د نیک اعمالو اندازه لګي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو سورب او تازه او چوت سړی راوستلی شي، لیکن په تله د میزان کې به هغه د یو مچ او د یو ماشو غوندې کې درونوالی او وزن نه وي. او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د تایید دپاره هم نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارکه کې وفرمایل چې تاسو د ده په دې پنډو باندې تعجب کوئ، حالانکې د ده دا پنډې چې کوم دي دله به د قیامت په ورځ باندې دومره وزن ورکړلی شي لکه د احد د غر په مقدار باندې به د هغې نه به زیاتې درنې وي د ده دا دواړه پنډې چې کومې دي. نو دریم قول په دې کې دا دی چې د انسان په خپله باندې به الله رب العالمین په تله د میزان کې چې دی نو هغه تلي. نو دا درې قولونه شو. علماء کرامو به لیکلي دي چې دا درې واړه قولونه په خپل ځای باندې هغه برقرار دي او صحیح دي. کیدای شي په بعضې وختونو کې چې کوم دی عملنامې وزن کړلی شي، بعضې وختونو کې چې کوم دی دغه اعمالو له الله رب العالمین وزن ورکي، یو جسم وله ورکي هغه وزن کي، او په بعضې وختونو کې انسان په خپله باندې چې کوم دی هغه الله رب العالمین وزن کي. درې واړه د حدیثو مبارکات په تایید کې چې کوم دی نو هغه علماء کرامو لیکلي دي. نو دا ډېره اهمه ویډیو د خپلو دوستانو ملګرو سره ضرور شیر کوئ چې داسې اهم انفارمیشن او دغه شان اهم معلومات چې کوم دی تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو پیج لایک او فالو ضرور کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.